الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان، او مهاجرین او انصار کی سابقین یعنی زړه او اول خلق او هغه خلق څه دی هغوی په نیک کردارۍ کې دی هغو اتباع یې وکړله رضی الله عنهم ورضوا عنه، الله دغو نه رضي شولو، دغو الله نه رضي شولو. واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدین فيها ابدا، او دی هغوی دپاره تیار کړي دي الله تعالی داسې باغات چې هغه نه لاندې به نهرونه بهیږي، په هغه کې به همیشه دپاره وي. ذلك الفوز العظیم، دا لویه کامیابي ده. وممن حولكم من الاعراب منافقون ومن اهل المدینه مرضوا على النفاق، او هغو سره تاسو سره ارد ګرد دهتونو کې منافقین دي، او ځنه په مدینې کې داسې منافقین دي چې هغه په خپل نفاق باندې ټینګ دي. لا تعلمهم نحن نعلمهم، تاسو یې هغو نه پېژنئ، موږ یې پېژندو. سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظیم، هغوی ته به مو دوهره عذاب ورکوو، بیا به هغو ورستولی شي لوی عذاب ته. اردو کې ترجمه کوم. والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظیم. اور قدیم پہلے والے سابقون مہاجرین اور انصار میں سے اور ان لوگوں میں سے جنہوں نے ان کی پیروی کی نیک کرداری میں، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے، اور ان کے لیے ایسے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہ بڑی کامیابی ہے. وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ، اور تمہارے ارد گرد دیہاتوں میں منافقین ہیں، اور کچھ اہل مدینہ میں سے بھی ایسے منافقین ہیں جو اپنے نفاق پر اڑے ہوئے ہیں. لا تعلمهم نحن نعلمهم، تم انہیں نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں. سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظیم، ہم انہیں دوہرا عذاب دیں گے، پھر وہ بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے. والسابقون الاولون من المهاجرین، مهاجرین او په انصار کې کوم اولنی او زندینی خالق دي. اوس دیجه کې د مفسرین مختلف اقوال دي چې د صحابه کرام زیتن اجمعین کې سابقون الاولون، یعنی هغه صحابه کرام چې هغو ته الله رب العزت په دې ځای کې سابقون الاولون یعنی زندینی نه ویلي دي، اول خلکو نه ویلي دي چې دا لوی درجې والا خالق دي، دا دی جوړ. ځینې مفسرین فرمایي چې اصلا کې داسې وشو چې کله اسلام راغللو نو حضور اقدس صلی الله علیه وسلم دعوت کور شروع کړلو، نو صحابه کرام زیتر اجمعین دی پیغمبر علیہ السلام په دعوت باندې لبیک ویلو، لکه ابو بکر صدیق رضی الله عنه، حضرت علی رضی الله تعالی عنه او حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ. صحابه کرام تعداد ورو پورې ډریدلو، نو سن 5 هجری کې سن 5 نبوي کې دغه دوره تانګ کړل شو، ته حضور اقدس صلی الله علیه وسلم دغه ته دا اجازه ورکړل چې تاسو له شي حبشې ته. نو 5 نبوي کې بیا په چی کې ورپسې نور کسان لوړو، بیا داخل لوړو حبشې ته. دیجه کې پیغمبر علیہ السلام او صحابه کرام لکه ابو بکر صدیق رضی الله عنه، عمر فاروق وغیرہ دا پوتی ودیلی. نو څکله د نبوت اولسم کول شو، نو په اولسم کول کې حضور اقدس صلی الله علیه وسلم به داسې کولو چې کله د کفرونو با مشرکینو با خپل طریقې سره حج کولو. نو مدینه کې یا څوک د مشرکین پته کېدلو، اوس او خزرج کې قبایل دا به دغه نتللو او مکې ته به حج تا. نو حضور اقدس صلی الله علیه وسلم به د حج پورې جو کې بیا دغه سره خفیا غنی ملکتونه وکړلو د مدینه والا سره، دغه ته د دین دعوت ورکړل. سن 11 هجری کې وکاسون مسلمانان شولو د مدینه والا. پیغمبر علیہ السلام دغه ته دا ویلو چې تاسو مدینه ته لور شئ، هغه کې پټ پټ دعوت شروع کړي او بالکل ته حج ته سره څنګه نور کا سونا روولې چې هغه ایمو په لوسو بیت وکي. نو په بالکل 70 کا سون روغلل، 70 سړیو دی ورکی خځې. نو دا روغللو، نو هغه مسلمان شول. ته مسلمان شول، بیا هغه حضور اقدس صلی الله علیه وسلم ته دعوت ورکړو چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته موږ مدینه ته روشه، مکی کې ته د لپاره حالات سازگار نه دي، مدینه کې دعوت وچلو، امید لرو چې دا ایتو ولا میشن به کامیاب شي. نو حضور اقدس صلی الله علیه وسلم هغه حبشي ولا خلک کار وغوښتلو چې تاسو راځئ مدینه ته، ځال وړل. نو پیغمبر علیه السلام
بیا په 14 کول باندې مدینه منورې ته لاړل. نو چې کله دغه خلک مدینې ته لاړل نو ځنه علماء کرام فرمایي چې دغه چې کوم ګروپ و د صحابه کرام دغه سابقون الاولون دي، دا د لوی درجې والا خلک دي، دا هغه خلک دي چې په مشکل ترین حالات کې د حضور اکرم صلی الله علیه وسلم سات او ملګری وکړل. یو کول دغه خلکو ته نقبا نه یې نقبا چې د کوم دغه حج موسم کې پیغمبر علیه السلام په لوس باندې مسلمان شي. یو کول دا چې حضور اکرم صلی الله علیه وسلم څخه کله مدینه منورې ته تشریف یوړلو نو مکی کې 14 کاله تقریبا تیر کړو، بیا لاړو مدینه ته. مدینه کې 19 میاشتې نور تیرې کې دغه 19 میاشتو کې به پیغمبر علیه السلام المنز څه کولو نو بیت المقدس طرف ته به کول. هغه نه بعد حکم راغلو سو تاسو مکی طرف ته هغه کوي قبله تاسو مکاش والا. نو دته قبلتين نه یي، یو مکه قبله شو یو بیت المقدس قبله شو. نو دسي صحابه کرام څخه هغه دوړو قبلو طرف ته المنزونه کړی دي. نو یو قول داغه د سابقون الاولون داغه صحابه کرام، یو قول داغه دغه سابقون الاولون صحابه کرام کې هغه ګروپ ته کوم ګروپ په جنگ بدر کې جنگیدل، جنگ بدر کې کوم خالق جنگیدلی دي. او یو قول داغه دا چې صلح حدیبیه کې کوم صحابه کرام شریک شوی دي، صلح حدیبیه راځي کوم خالق مسلمانون دا سابقون الاولون دي. خو بهرحال جمهور مفسرین قول داغه دا چې دینه اټول صحابه کرام مراد دي، چې څورا صحابه کرام طبقه دا. اوس الله رب العزت دی چې ګوره دا فرمایي چې هغه صحابه کرام چې هغه ځندینی دي، هغه مهاجرین دي، هغه انصار دي، یو دغه صحابه کرام شو، یو هغه والذین تبعوهم باحسان. اوس هغه خلک چې دغه صحابه کرامو پیروي وکړه په نیکو کارونو کې، نو دینه مراد علماء کرام فرمایي چې دا تابعین دي، دا اول سابقون الاولون دا صحابه کرام دي. اوس صحابه کرام دغه دوړ لپاره الله رب العزت ذکر کړی دا رضی الله عنهم ورضوان چې دغه الله رضی شوه ده، یعنی یو صحابه کرامو تقین الله رضی ده، یو تابعین کی هغه تابعین چې هغه دغه صحابه کرامو په نیک کردارۍ کې اتباع کړه. اوس دغه کې مفسرین فرمایي چې ګوره صحابه کرام زیاتره اجمعین د سیو چې هغه لکه د پیغمبر اسلام دور، ورپسې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه، ورپسې د عمر فاروق رضی الله عنه، د حضرت عثمان غنی رضی الله عنه شپې کوله. حضرت عثمان غنی رضی الله عنه تقریبا 12-13 سال هغه کړه دا خلافت یې کړه دا. نو په دې کې اول 6 سال سکون دا کنه دا د حضرت عثمان غنی رضی الله عنه بری یو مثالی دور، یعنی په دې دور کې صحابه کرام زیاتره اجمعین کومي کارنامې کړې دي، کوم عملونه کړې دي. دینه بعد بیا شپږم کول نه بعد صحابه کرام خپل منځو کې بیا سره لګ جنگونه راغلل دي. دغه اوس ظاهره خبره ده چې د صحابه کرامو څخه خپل منځو کې جنگونه کړی دي، هغه یو مثالی هغه نه ده، هغه کې اونچ نیچ شوه ده. لہذا الله رب العزت دا قید ولګولو چې د صحابه کرامو هغه عملونو پیروي به تاسو کوئ چې کوم به احسان چې کوم نیک کردارۍ ولا دي، هغه خپل منځو کې اختلاف کړی ده، جګړې کړې دي، نو هغه باندې به هغه نه کوي، پیروي به نه کوي. چې تاسو وایئ چې صحابه کرامو چې کوم د خپل منځو کې یو بل نه منی توره اوچاته کړي ده، مو یا ور باندې اوچتو. نو لہذا مو ته دا اجازت نشته چې د صحابه کرام زیات اجمعین مو تنقیس وکړو، هغوی باندې تنقید وکړو، هغوی پسې نعوذ بالله زیارې خیري وکړو. چنانچه دا یو هغه تیر شوی د محدث تیر شوی د حمید ابن زیاد دو یې امام استاد محمد ابن کعب القرظی نمایو یې هغه ته مو ویلو چې یاره ته د صحابه کرام زیات اجمعین کوم خپل منځو کې مشاجرات د جګړې شوي دي، ته هغه متعلق متصل تفصیلات نه بیانوي، خبره مو ته نه کوي. یعنی مطلب دا شاید چې کني صحابه کرام له ټول صفاتونه کوي، نو هغه خدا کرونا کړی دي، خپل منځو کې جنگونه کړی دي، هغه متعلق ته ساره مو ته یای نه. نو یې مو ته ویلو خپل استاد چې ته تاسو د هغه باره کې څه وایې چې کله الله رب العزت دی هغه اټول خطاونه معاف کړی دي او اعلان کړی دا چې هغه ته بس جنت ورکاو زونه رضی، بیا دی هغه غلطه زه ته ویلې بیان کړ. نو یې سمونه تاسو وکړل چې حضرت الله رب العزت کوم ځای کې دا یلی دي چې هغه ته جنت ورکاو هغه نظر رضی، نه چې دا یو تیر تکیر کړ. والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين تبعوا باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. الله هغه نه رضی شو دا هغه الله نه رضی دي، باوجود دي چې هغه خپل منځو کې جنگونه کړی دي، خو بیا الله رب العزت فرمایي چې زونه رضی، چې کله الله ونه رضی بیا موږ ته ورکړي څه کوه.
لہذا صحابه کرام باندې ګوره د ځنه هغه څه کوم دي هغه په صحابه کرام پسې خصوصا روافض اهل تشیع څه کوم دي هغه دي صحابه کرام زیاتره اجمعین اندغه خپل منځو کې مشاجرات بنیاد جوړوي او نعوذ بالله حضور صلی الله علیه وسلم کوم صحابه کرام دي هغه تنقیس کوي. چنانچه مولانا مودودی صاحب کوم دا کنه خلافت او ملوکیت یو کتاب لیکل دا هغه کې حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ پسې ډیر کوم دا کنه تنقیس یې کړه ډېرې خبرې ورپسې کړې دي. نعوذ بالله حضرت معاویه رضی الله تعالی حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ پسې کړې دي. حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ نعوذ بالله اقرب پروری کوله خپل رشتہ دارانو ته به عہدې ورکولې سرکاري خزانو نه به خپل رشتہ دارانو ته امداد ورکول. حالانکه داسې نه دي شي. حضرت عثمان غنی رضی الله عنه خپل رشتہ دارانو سره ټیک ته خګړې کړې دي خو هغه خګړې خپل جیب نه کړې دي مول غنیمت نه یا غنې نه دي کړې سرکاري خزاني نه کړې. نو بهرحال د بل آیت کې الله رب العزت فرمایي چې وممن حولکم من الاعراب منافقون تاسو سره اردا ګرا په کلو کې په دیهاتو کې منافقین شته او په اهل مدینه په مدینه کې شته دي دسي دي چې هغه په نفاق باندې اړو شوی دي زید نیولې دي او ډېر مضبوط په نفاق باندې ویلور دي. الله رب العزت فرمایي چې لا تعلمهم نحن نعلمهم هغه منافقین ته نه پیژاندي موږ پیژاندو. چنانچه ځنه علماء کرام دین دا استنباط کړه دا مسله نو بسلی د ګوره الله رب العزت پیغمبر اسلام ته فرمایي چې ځنه د منافقین دي ته ته نه دي معلوم هم ته معلوم دي. نو دینه د علم غیب نفي شول چې کني پیغمبر اسلام سره د غیب علم نو کوای نو دا خو بوته معلوم وای. بریلیون کوم دا هغه د پیغمبر اسلام د لپاره د علم غیب اثبات کوي هغه یې چې نه پیغمبر اسلام سره د غیب علم وو. نو دا آیتونو نه دا معلومیږي چې د غیب علم سره نو کوای الله به ته فرمایلو چې ته نه پیژنې موږ پیژنو سنعذبهم مرتين مو به هغه ته دوهره عذاب ورکو ډبل عذاب ورته ورکو. اوس د ډبل عذاب چی شو ځنه علماء کرام فرمایي چې ډبل عذاب مطلب دا شاید دوهره عذاب مطلب دا دا چې یو عذاب دغه دنیا کې ورته ورکو یو به هغه کې ورکو هغه دنیا کې ورکو دغه دنیا ولا عذاب. چنانچه حضرت انس ابن مالک رضی الله عنه فرمایي چې وا پیغمبر اسلام چې ماته کې نوستو خطبه ورکوله نو مخ خالق نوست نو پیغمبر علیہ السلام ایو کاسته ویل چې چکشه ته منافقي وزاده جماعتنا بلته و فرمایلی چې چکشه د جماعتنا ته منافقي د سید منافقینی او بسل نو هغه داسې رسوش ولې داسې وشر میدلی. نو د منافقینو د لپاره علماء کرام فرمایي چې یو ازو بنداغه د دنیا کې رسو دي. پیغمبر علیہ السلام رسو کړل وې شرم ول ذلیل کړل او بل ازو به اخرات کې نو یو مطلب دا دا یو مطلب انداغه د څکني دغه دنیا کې به اغه ته الله رب العزت عذاب ورکړي. چنانچه ځنه روایتونو کې راځي چې ځنه منافقین اندشي چې حضور د اغه په دغه سینو کې څه یو مخصوص قسم دنا بیماری غنی راوتله تر وی وتله هغه دلونه بیچینو چې د هغه تپې شو د هغه ګرمي چټه شو باندې محسوسه ده ماغه نه مغوب شول. نو یو عذاب دا شولو او یو عذاب چې کوم د اخرات کې ورته ورکړي. بهرحال د منافقینو د لپاره چې کوم دا کنه دوهره عذاب د عام کفارو په نسبت دا ډیر سخت دي. الله رب العزت فرمایي چې دا عذاب کوم ورکو ثم يردون الى عذاب عظیم جب اخرات کې وتا سنگین ترین او لوی عذاب ورکو. الله دې مونږ ته نیک عمل توفیق